حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې په ظلم کې غټ ظلم او خطرناک ظلم کوم دی؟ د الله رسول راته وویل تر ټولو خطرناک ظلم دا ده چې د مسلمان ورور یو ګز مځکه لاندې کې او یو ګز مځکه قبضه کې، دا تر ټولو خطرناک ظلم دی. د الله رسول فرمایي تر ټولو غټ خیانت او تر ټولو غټ ظلم دا ده چې دوه همسایګان وي، که هغه په کور کې وي او که په مځکه کې وي، دا یو راولاړ سي، دا یو همسایه راولاړ سي او د دا بل همسایه د دا بل حق لاندې کړي په غلا باندې. دا یو همسایه د بل همسایه مځکه په حق باندې په دا بل حق او په هغه باندې قبضه ولګوي، دغه مځکه په ناحقه سره قبضه کړي، په ظلم سره یې قبضه کړي. دا تر ټولو غټ او تر ټولو خطرناک ظلم او تر ټولو غټ خیانت ده. د الله رسول فرمایي که چا د یو چای وولیش مځکه لاندې کړه په ظلم سره، دی به د قیامت په ورځ د الله په وړاندې داسې ودرېږي چې الله به ده ته په قهر او په غصه وي. د الله قهر او غصه جهنم ده، یعنی الله جل جلاله به دی جهنم ته داخل کی د هغه کس ته چې یو څوک د یو بل مسلمان ورور یوه ولیش مځکه قبضه کي. نو الله په ورځ د قیامت ورته په قهر وي، ورته په غصه وي دغه کس ته چې په دنیا کې د بل مسلمان په ورور په سرای یا یې پر دکان یا یې پر مځکه د قبضه لګولې وي. محترم ورونو، تر ټولو غټ ظلم، تر ټولو غټ غلا، تر ټولو غټ خیانت دا ده چې د یو مسلمان ورور مځکه قبضه کړي. دا تر ټولو غټ ظلم ده، تر ټولو غټه غلا دا ده، دا ګناه کبیره ده. په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دغه کس ته ډېر په قهر وي، ډېر ورته په غصه وي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی که یو چا د بل چا مسلمان ورور یوه ولیش مځکه قبضه کړي، وی الله جل جلاله بیا په ورځ د قیامت وی دغه د اوو مځکو توق به په غاړه کې وي، دا اووه مځکې به د ده پر غاړه باندې پرته وي، د ده توق به د ده په غاړه کې وي. نو دا مځکه قبضه کول یا د مسلمان ورور په سرای دعوه کول یا د بل مسلمان ورور په دکان دعوه کول یا د بل مسلمان ورور په یو مځکه په یو جایداد باندې په ناحقه سره قبضه کول، په ظلم سره قبضه کول یا هغه ته دمکۍ ورکول چې دا مځکه را پرېږده، زه به تا سره هم چې غذا وکم، زه به تا دی کم، زه به تا قتل کم، زه به دا وکم ها وکم دا به وکم. دا تر ټولو سخته ګناه ده، تر ټولو غټه غلا دا ده، تر ټولو زیات او غټ خیانت دا ده. زما ورونو مسلمانانو، محترم ورونو، ډېر احتیاط به کوئ. که چا هم د بل مسلمان ورور مځکه قبضه کړې وي، ور دې سي هغه مځکه دې وریله کړي، که دکان قبضه کړي دکان دې وریله کړي، که یوه ولیس بلکې یو انچ قدر مځکه لا قبضه کړي، د دې حساب کتاب الله په آخرت کې د قیامت په ورځ تا سره کېږي. نو محترم ورونو، تر ټولو غټه ظلم، تر ټولو غټ ظلم، تر ټولو غټه غلا، تر ټولو غټ خیانت دا د چې مسلمان ورور مځکه قبضه کې دې څه الله جل جلاله د څه ناراضه کېږي په دا رقم طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه ناراضه کېږي.